بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. د قرآن کریم د ابتدا نه مخکې دا د قرآن کریم په آدابو کې دي چې د ټولو نه اول څوک مصحف ته لاس نږدې کوي او د دې قرآن د دې کتابي شکل دې ته لاس نږدې کوي او دا را اخلي، نو د هغې لپاره پاکي چې ده نو دا انتهایي ضروري ده. طهارت او دس دا د هغې لپاره انتهایي ضروري ده. په قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي لا یمسه الا المطهرون. قرآن کریم ته بلاس نه نږدې کوي مګر صرف پاک خلق، هغه خلق چې د هغې اودس او د هغې طهارت چې دی نو دا برابري. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله ایمان راوړو او هغه لاړو او د خپل په خور په کور کې الته کې چې کله ټول مکالمه وشوه او اخره کې هغه وویل تاسو چې د قرآن کریم کومه حصه لوستله دا مال راکړه، نو خور ورته انکار وکړ. وی وروره ته ګندی او ګنده سړی دی ته لاس نشي نږدې کولی، کفر او شرک په خپله یو لویه ګندګي ده ښه. او ته داسې چل وکړه چې اول غسل وکړه او بیا به د هغې نه وروسته چې دی نو تا له به زه دا صحیفه در کوم، دا پاڼه به در کوم او ته به بیا هغه وروسته تلاوت کې. نو هغې نه وړومبی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غسل وکړه او بیا یې سورة طه هغه آیاتونه تلاوت کړه، نو الله تعالی ورته ایمان نصیب کړو. نو د دې د وجې نه د قرآن کریم د ټولو نه لوی آدابو کې یو ادب دا دی چې دې ته به په پاکۍ سره کینی. دویم ادب د قرآن کریم دا دی چې کله قرآن کریم شروع کیږي نو موږ او تاسو به څه وایو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله تعالی قرآن کې فرمای فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې ته قرآن کریم لوستل شروع کې نو اول اعوذ بالله وایا. او دا روایاتو کې راځي چې کله حضرت جبریل امین علیه السلام په غار حرا کې په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا ولنۍ وحی کوله او هغه راوړې وه، نو د ټولو نه اول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ته اعوذ بالله ووایا، بیا د هغې نه بعد ته بسم الله ووایا او بیا اقرأ بسم ربک الذي خلق. دغه 15 آیاتونه ورته تلاوت کړه. یا بعضې مفسرین داسې فرمایي چې په څه لیکلي شکل کې ورته راوړي او ورته یې ویلی دا اولوله د دغې وجې نه نبي علیه صلات وسلام دا فرمایلي چې ما انا بقارئ، زه لوستونکی نه یم، لیک لوست نه راځي. نو هغې نه بعضې مفسرینو دا فهم اخذ کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دغه آیاتونه لیکلی شوي راوړي. نو د قرآن کریم د شروع کولو نه اول اعوذ بالله چې ده نو دا انتهایی ضروري ده. او دا بیا په مختلف روایاتو کې دا هم راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله مونځ شروع کاوه نو د ټولو نه اول نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ثنا وویله او د ثنا نه بعد به نبی علیه صلات وسلام اعوذ بالله او بیا بسم الله به ویل او بیا به الحمد شروع کوله. نو اعوذ بالله دا د قرآن کریم د شروع کولو نه لومبی دا ضروري ده ښه. بیا د علما کرامو فرمایلی دي چې کله موږ تاسو قرآن کریم تلاوت شروع کوو نو اکثر تاسو به د حافظانو او د علماو نه اورېدلي چې کله هغه د صورت ابتدا کوي نو بیا خو ورسره بسم الله وایي، خو چې کله د صورت ابتدا نه کوي نو هغه صرف په اعوذ بالله باندې اکتفا کوي او هغه هغه شروع کوي. نو د هغې دپاره هغه اول د ټول اعوذ بالله وایي او بیا بسم الله نه وایي. نو د قرآن کریم دا اعجاز دی چې د دې د تلاوت نه مخکې به موږ تاسو څه کوو؟ اعوذ بالله به وایو. او د اعوذ بالله د ټولو نه لویه فایده څه ده؟ هغه لویه فایده دا ده چې زموږ او ستاسو ذهنونو کې چې کوم شیطان وسوسې اچوي د هغه وسوسو نه به موږ او تاسو چې دی نو محفوظ شو. سورة الفاتحه د دې
سورت ترتیب نزولی هغه 5 نمبر کې دا نازل شوی او ترتیب مصحفی کم چې پر قران کریم کې لیکل شوی دی نو هغه په اول نمبر دی. مفسرین د دې باره کې د دې سورت باره کې لکه د تاسو سره ګورئ سورۃ الفاتحه مکیه، سورۃ الفاتحه د مکی سورت ده. نو بعض مفسرین په دې کې اختلاف دی وایي چې نجی دا مدنی سورت ده او هغه یو روایت د دې اختلاف هغه ذریعہ ګرځیدلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام سره ناسو، ور سره جبرئیل هم ناسو او د اسمان نه یو आवाज راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او فرمایلی شو، جبرئیل امین ورته او فرمایل چې دا یو داسې فرشته دی دنیا ته راکوزه شو چې دا مخکې نه راکوزه شوی او هغه ته سورۃ الفاتحه چې دنه دا راوړه. نو دغه واقعه او دا روایت د مدنی دور ده. نو بعض مفسرین فرمایي چې دا مدنی سورت ده، خو صحیح خبره ده چې دا سورۃ العلق اقرأ بسم ربک الذی خلق، دا اغینا بعد بیا سورۃ المدثر یا ایها المدثر، او دا قرنګي سورۃ المزمل، او دا قرنګي سو سورتونو نه بعد په 5 نمبر باندې چې کله الله تعالی مصفرس کو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې، نو دا اغینا مخکې د سورۃ الفاتحه نزول شوی ده. او دا سورۃ الفاتحه دا هغه اولنې سورۃ ده چې دا پوره نازل شوی ښه. د دینه مخکې څه حصہ د سورۃ العلق نازله شوی و، د قرنګ څه حصہ د سورۃ المدثر نازله شوی و، څه حصہ د سورۃ المزمل نازله شوی او څه حصہ د بل یو سورۃ نازله شوی و. خو دا سورۃ الفاتحه دا هغه اولنې سورۃ ده چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې پوره نازل شوی. او دا هغه وخت یو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې موږ فرض کړی شو. او دا موږ سیرت په درسونو کې ویلو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې موږ کله فرض شو، کله نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی رااله، بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو شاړه کې روانو، الته ورته بیا دوباره आवाज وکړی شو، جبرئیل امین راغی، الته کې خپل وزر وه چې نه جاری شو او داسې وکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته 2 رکعات موږ وکړ. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی کور کې حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها، هغه یو روایت کې داسې راځي چې ځان سره بوتله او اقا ځای کې ورته او د سوکو دوانو بیا موږ وکړ. او بل روایت کې داسې راځي چې په کور کې دوانو او د سوکو او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته موږ شروع کړ. دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په فضیلت کې چې کوم حدیث دي چې د ټولو نه اولنې ایمان راوړون کې ده، نو هغه کې مغه صحابي داسې فرمایي چې ځکه مدینه مکه ترالم ما وکتل مدرک کسانو مونږ کاو، یو چې ما تاسو کو چانه حضرت عباس نه چې دا سوق دي، هغه یې رجی دا زما وراره ده دغه کور والده او دا بل مې زما وراره ده علی رضی الله تعالی عنہ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه مخکې مونږ کاوخه. دا چې بیا د معراج په واقع باندې ان شاء الله تعالی ته موږ بیا تفصیلی وایو چې دا اعتراضات کیږي چې رجی تاسو وایي چې په معراج کې مونږ ملاو شوی ده، او بیا په روایت کې دا هم راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسعودن مونږ وکړو د ام ایمن د کور نه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته ویره چې دا موږ خو مخکې نه فرض شو. نو اصل واقعا او اصل خبره دا چې مخکې نه موږ چې دنو دا 2 رکعات فرض کړی شو. خو بیا په کله چې معراج سفر وشو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج ته لاړ نو الته بیا 15 منځونه شو او بیا دا رکعاتونه چې دینو دا په کې څه اضافه وشو، لکه ماسپخین مازیګر او ماخام ماسخوتن دغه بعضی منځونو کې 2 رکعات سیوا شو، په ماخام کې بیا 1 رکعت سیوا شو. نو دا 15 چې کله بیا مقرر شو، دا کله مقرر شوی دی دا د معراج په شپه باندې بیا مقرر شوی دی. د دې نمخ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه به منځ کاو او منځ اول نه فرض وو، ځکه چې دا په اولنی آیاتونو کې چې دینو باغی کې د منځ ذکر شیدنو هغه راغله دی. عرض می دا کوو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سورۃ الفاتحه هغه وخت نازله شوی بالکل ابتدای اسلام، کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع کړ. د سورۃ الفاتحه په دې باندې ابتدا شوی دا او د ته ابتدا فاتحه او افتتاح هم ابتدا ته ویل کېږي چې په تاسیس باندې او سیس کولاو شي. نو دغه وجه نه د دې نوم سورۃ الفاتحه ګرځیدل دي. مفسرینو د سورۃ الفاتحه نور هم ډیر شی نمونه ذکر کړی دي، لکه ام الكتاب دا قران کریم دا سورت شه دي ته ام الكتاب زکه وای چې دا د ټول کتاب نچوړ او خلاصه ده. علماء کرامو د مفسرین یو رائے پکې دا چې د قران کریم سورۃ الفاتحه چې د نو د ټول قران کریم سره د دې خلاصه ده.
او بیا د سورۃ الفاتحه خلاصه سره ایاک نعبد و ایاک نستعين یعنی توحید دی ښا په ایاک نعبد و ایاک نستعين کې د توحید دعوه ده ښا چې موږ تاسو بس کو صرف د الله تعالی عبادت او ما فوق الاسباب چې کوم امداد موږ تاسو غواړو هغه به موږ تاسو د الله تعالی نه غواړو. نو موږ مخکې دا خبره کړې چې د قران بنیادی مضمون او بنیادی مسله په قران کریم کې هغه د توحید مسله ده. سورۃ الفاتحه ته یو نوم بل سورۃ الشافیه هم ویل کېږي او سورۃ الشافیه ورته په دې وجه باندې ویل کېږي چې د دې کې هغه بنیادی څومره مضامین چې دي نو په دې کې ذکر دي. بنیادی مضامین دا په قران کریم کې دا توحید ده د سره سره رسالت او آخرت دي هغه ټول مضامین چې دي نو هغه په دې صورت کې ذکر دي. د ته سورۃ الکافیه هم ویل کېږي سورۃ الشفاء هم ورته ویل کېږي. یو شفا چې ده نو دا د انسان په دوه قسمه ده یو شفا هغه د جسمانی ده یو شفا روحانی ده. نو د کې جسمانی شفا هم شته د سورۃ الرقیه ویل کېږي. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه مشهور روایت چې هغه په یو علاقه باندې تیر شو التخلق ضیافت ونک نو एकदम دا قوم مشر چې نو مار وچی چې خلک رااله پسې ویره جی تاسو ډېر بزرګانی زموږ د پاره لګ دم وکي. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه په سورۃ الفاتحه باندې هغه سړی دم کو بیا ته دیر چې دینو هغه بيزي به تور شکرانه مغستوي. بیا راغه صحابه کرام خپل منځ کې اختلاف راغی چې آیا دا بټی کې کنه بټی رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راوړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا هغه ته او فرمایل چې تاسو دا کم کار کړی دی نو دا جایز. نو دلته کې یو مسله خدا ثابت شو چې دم و غیره اگر چې دا مستحسن عمل نه دی ښه عمل نه دی خو د قران کریم او د صحیح حدیث ندم کول سری دا ثابت دی دا چې متوکلین ذکر کیږي کنه الله تعالی به حدیث کې راځي چې 70000 کسان چې دین دا بس کوي دا به حساب به کتاب جنت ته داخلي او هغه کې یو سړی معلوم هم دی حضرت عکاشہ رضی الله تعالی عنہ ځکه چې هغه په وخت کې پاسې د الله رسول دعا وغواړي چې زم دغه متوکلینو کې شامل شم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل ته شامل شو. بیا نور بل صحابي پاسې نبی علیہ السلام نه عکاشہ نمبر وړه د دې د وجنه چې بیا به هر سړی پاسې دوه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې دعا وکړه چې زه په متوکلینو کې شامل شم. نو دا هغه متوکلینو دا غي بیا په حدیث کې د دې وضاحت شوی دی چې دا متوکلین څوک دي. نو دا متوکلین هغه خلک دي چې دوی درې کارونه بنه کوي په بل چا دم نه اچولې چاته د دم دغه نه کړي مطالبه نه کړي چې رجی په ما باندې دم واچو. او دریم نمبر هغه په خوا زمانه کې به یو داغ لگاو خلک داغ به په دې چا بسر کې لگاو چا به ځنې سره لاندې لگاو چې د قصیزونه دا درې کار چا نه کړي دا سدي دا د متوکلین دی او دغه خلک بس کېږي قیامت پر ورځ باندې بدیو به حساب به کتابه 70000 کسان به د جنت ته داخلي یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا 70000 کسان به نور خلکو له سفارش کوي او هغه بیا نور لکه دغه رنګ ډېر لوی سلسله به شروع شي. خدا به بنیادی خلک چې دیو وسی دیو به به حساب به کتاب جنت ته داخلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل حضرت امام حسن او حضرت امام حسین هغه نوسیوخه هغه له بيدمونه کول د قرنګ صحابه کرامو بم کله نه کله کاو. خو عام طور باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا سوکراغه چې رجی دا دعا راته وکا دا دم راته وکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په دې صبر وکړ والله کله به جنت درکې. یو زنانه رااله هغه باندې میرګی راتلنو هغه بخپل کپړې شلولي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل د الله رسول دعا راته وغواړه چې خشم لري مرز نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته نه غواړي چې تعالی الله تعالی دې بدله کې جنت درکې. هغه ویره چې بالکل ټیک ده دا بیماری دی پمایي خو زه بس کومه صرف دومره دعا را لوغواړه چې دا بیماری را باندې راشي خپل ځان به پر دې کوم نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا هغه ته دغه دعا وغوښتله. د غرنګي حضرت عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه ډیر لوی احادیث او ډیر لوی ذخیره دا غنه نقل ده. هغه بارک دا راځي چې دا غسو هغه بواسیر او دومره زیاتو د عربو د ازمکه ګرمه نو هغه بالکل کله نا کله به پورخ کارېده چې دا غنه به د حمنه بنت جحش د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خینه او د حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کور ولو په دې باندې یو ځل
داسې بیماری راغلی او وینې جاری شوی و تقریبا بعضې روایتو کې 15 کاله راځي او بعضې روایتو کې 7 کاله راځي چې هغه مسلسل د دې وینې جاری و او دا به کله نه کله به دومره زیاته شو نو دا بیا په خانه کې یو اوبو یو دغه لوښی و هغې کې به بیا کېناسته نو دغه رنګ صحابه کرامو باندې به دغه شانتې بیماریانې وغیره وي خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم به هغو ته څه ویله په دغې باندې صبر کوي که نه نبي علیه صلات وسلام خو مستجاب الدعوات چې چاته هم دعا کړې وه په چا یې هم دم کړی نو هغه به بیا ښه کېدو نو دا ډېر زیات ښه عمل نه دی دم کول څه دي ډېر زیات انسان پې هغه بې حساب او بې کتابه د هغه یو درجې نه چې دی نو د متوکلینو درجې نه پې انسان څه شي راکوز شي خو نور جایز دي بلکل کولی شي او که کم خلک په دې باندې پیسې اخلي دا هم ټیک ده البته بعض علما کرام فرمایي چې دا دکانداري نه ده بعضې خلک داسې چل وکړي چې ځان لپاره یو لکه د ډاکټرانو په شان فیس کېږي او بیا د هغې خپل تعویزونه د هغې خپل ریټ وي چې یاره جي زه پلان کې شي تعویز کوم او زه به دومره پیسې اخلم وی دا دکانداري پرې ډېره زیاته ټیک نه ده نور که چېرته یو سړی په دې باندې بلکل مطالبه داسې کوي چې یاره زه تاله دم کوم خو ماله به دومره پیسې راکړي او ښه ډېر یې مخلي نو دا څه کېږي دغه هم پې جایز دي نو دا م ویله چې سورة الفاتحه دې ته شفا او سورة الرقیه ویلی کېږي نو دا خبره مونږ وکړه چې یو جسمانی بیماریانې د هغې لپاره هم قرآن کریم او سورة الفاتحه سره دا سوره شفا ده بل اصل بیماریانې چې کومې دي نو هغه د روح بیماریانې دي هغه اخلاقي بیماریانې دي نو سورة الفاتحه او ټول قرآن کریم چې دی نو بیا د روحاني بیماریانو بهترین علاج دی ان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین او دا چې څومره آیاتونه دي په هغې کې د زړه د بیماریانو دا ذکر دی نو هغه اخلاقي بیماریانې دي هم د دقې دپاره قرآن کریم راغلی ښه زموږ خلک نن سبا چې دي نو هغې قرآن کریم چا د تاخ کې ایښی چا د برکت دپاره په کور کې ایښی او بیا د دې سند او د پنجاب او دغه طرف ته خو بیا دا رواج دی چې کله کور کې نه لور رخصتېږي واده کېږي د هغې د سر د پاسه نیسي او چې کله د خاوند کور ته ځي نو بیا یې د هغې د سر د پاسه نیسي او دغه رنګې ښایسته ښایسته غلافونه او ښایسته تاخونه مو ورله جوړ کړي او په هغې کې یخي خورایه خوري نه نو قرآن کریم دا د اخلاقی بیماریانو د هغې د علاج لپاره الله تعالی را نازل کړی دی نو سورة الفاتحه د هغې دا یو څو نومونه دي دا قرآن کریم دا صورت ځکه مخکې کړی شوی دی چې د دې صورت بنیاد کې 3 مسایل ذکر دي یو په دې کې د توحید ذکر دی اولنی 3 آیاتونو کې 4 آیاتونو کې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین په دې کې سره دې کې د توحید ذکر دی ایاک نعبد و ایاک نستعین په دې کې د الله تعالی او د بنده په منځ کې مشترک حصہ ده یو طرف ته بنده چې د الله تعالی عبادت اقرار کوي بل طرف ته بنده د الله تعالی د توحید او د هغې نه د استعانت او د مدد اخیستو هغه اقرار کوي اخري حصہ چې د دې دعا ده سورة الفاتحه بنیادی طور باندې مقدمه د قرآن هم ورته ویل شوی دا مفسرین ورته ویل دا خدا دعا ده مقدمه پشان د دعا ده او دې کې د دعا هغه بهترین آداب خودلې شوي دي چې اول به د الله تعالی حمد و ثنا بیان کړي د هغې نه بعد به انسان خپل حاجت په پیش کړي نو الله تعالی به د هغې حاجت قبول کړي یو صحابي راغی او منځ یې وکړو بیا ویل اللهم ارحمني وبمحمد صلى الله عليه وسلم وی الله په ما رحم وکړو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې رحم وکړو پاسې د لاړ روانېدو نبی علیه الصلاة والسلام راوغوښتو ورته یې ویل داسې دعا مه غواړه دا چې صرف رحمت ځان لپاره خاص کړي زما لپاره خاص کړي نور هیڅ ونه وایي وی داسې دعاګانې مه غواړه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ته چې کله کېنې اول دعا کې نو د الله تعالی حمد و ثنا بیان کا بیا د هغې نه بعد درود شریف ووایه او د هغې نه بعد بیا چې دی نو خپل حاجت وغواړه نو الله تعالی به ستا دعا څه کړي قبوله به کړي نو دلته کې دا سورة فاتحه دا دعا ده او بیا د دغې دعا جواب کم دی دا بیا د نور ټول چې څومره قرآن کریم نازل شوی دی دا د هغې جواب دی نو سورة الفاتحه مکیه دا مکی صورت دی مکی صورت هغې ته ویلی کېږي چې دا د هجرت نه مخکې نازل شوي اگر چې دا د مکې په کلي کې نازل شوي یا د دې نه بهر هم یا په هغه ټایم سره چې کله بیا مدني دور کې داسې چلم شوی دی چې هغه دور کې بعضې آیاتونه په مکه کې نازل کړی شوي خو مدني دورونو هغې ته علما کرام څه وایي دا مدني آیاتونه ویلی کېږي په قرآن کریم کې اکثریت د صورتونو هغه د دې التزام شوی دی او د دې دغه شوی دی چې کوم صورتونه په مکه کې نازل شوي دي هغې ته موږ مکي وایو چې کوم مدینه کې نازل شوي دي هغې ته موږ مدني وایو خو کله ناکله داسې هم شوي دي چې په مکي صورت کې مدني آیاتونه هم شته او په مدني صورتونو کې چې دی نو مکي آیاتونه هم شته نو سورة الفاتحه دا مکي صورت دی دې ته 7 المثاني هم وایي د دې 7 آیاتونه دي څو آیاتونه دي
دلته کې موږ تاسو کشمار کو کنه الحمدلله رب العالمین یو الرحمن الرحیم دوا مالک یوم الدین درې ایاک نعبد و ایاک نستعین څلور اهدنا الصراط المستقیم پنځه صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین شپږ آیاتونه راځي نو دلته کې بیا یو ډیر او دلته کې تاسو دی قران کریم کې به بسم الله ته 1 لیکلی ښه نور سوراتونو سره بسم الله سره 1 نشته دا یو لوی اختلافي مسله ده چې آیا بسم الله دلته چې سورۃ الفاتحه سره ذکر ده یا د ټول قران کریم کې د سوراتونو مخکې ذکر دي نو آیا دا د قران حصہ ده کنه ده نو د علماء کرامو په دې باندې اتفاق دی او د اکثر مفسرینو دا خیال دی چې بسم الله چې دنو دا د سوراتونو حصہ نه ده لکه سورۃ البقره نه مخکې چې کوم بسم الله راغلی ده دلته کې د سورۃ الفاتحه نه مخکې کوم بسم الله راغلی ده نو دا سری دا د سورۃ د ختمېدو او د بل سورۃ د شروع کېدو داغه پہچان دی د سورۃ الفاتحه نه مخکې چې دا کوم بسم الله راغلی ده د دې باره کې بیا د فقها خپل منځ کې اختلاف دی حضرت امام شافعی رحمه الله او د قرانګ داغه هم خیال فقها غ فرمایي چې دا د قران کریم سره د قران کریم حصہ ده او هغه بیا احادیثو کې دلایل شته چې هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با خلکو ته تعلیم ورکاو چې تاسو په منځ کې سورۃ الفاتحه وایي نو د دې د وجنه بسم الله هم پکې ذکر کړی ده نو د دې د وجنه او بیا فقهای احناف او فقهای مالکیه دی بیا فرمایي چې نه بسم الله چې نو دا د سورۃ الفاتحه حصہ نه ده هغه بیا د وم آیت په صراط الذین انعمت علیهم په دغه ځبانه پوره کوي او بعض مصحفونه کې د شتا سره هغه کې دا شپږم نمبر آیت چې کوم دین واغه صراط الذین انعمت علیهم لیکل شوی دی بعض دغه کې نسخو کې دا چې دین بیا لیکل شوی دی نو د ټولو اول الله تعالی دا په بسم الله باندې شروع شوی دا بسم الله ډیر زیات فضایل دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کل امر ذی بال لم يبدا ببسم الله فهو اقطع هر هغه کار چې هغه د بسم الله نه بغیر شروع کړي شي نو هغه نیمګړی او بوچه کوي د بسم الله نه بغیر هغه کار سي هغه بوچه او بسم الله چې کله انسان وای نو د دې سره دا خبره لازمی ده چې کله انسان بسم الله او د الله تعالی نوم والي دې به د ګناه کار نه دا بم څوک دا جرأت کوي چې اغلا روان وي د بسم الله وای د څوک جرأت وو کی چې زړه الله تعالی په نوم باندې زما چې الته کې بل سره اغلا وکم یا د سړی وجنم یا بل سره سره ګناه کاری نو هغه د پاره بسوک بسم الله وکي د بسم الله د ټول نه لویه فائدہ ده چې کله انسان بسم الله وای نو دا غي سره سوشي هغه نیت خالص یو هغه د ګناه کار چې دین هغه نشي کولای نو بسم الله د پاره دا ضروری ده چې دا انسان باندې کار کوي دویم نمبر چې کوم کار دی کوي نو پاغي کې به د اخلاص پیدا کیږي چې کله د الله تعالی نوم واخلي د زړه کې به اخلاص پیدا شي چې واقعي چې زړه کار کوم زړه الله تعالی د رضا لپاره کوم او دریم نمبر د ټولو نه غټه فائدہ د بسم الله د هر کار مخ کې د ویلو هغه ده چې د الله تعالی نصرت او تایید به د انسان سره شي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې او مهربان دی دلته کې تاسو لګ دی وګورئ د الفاظو ته بسم الله پنوم د الله الرحمن رحمان او الرحیم الرحیم دا شروع کوم خو دلته نشته مونږ ټول وایو کنه تاسو بسم الله وایو مونږ سمانه کوم شروع کوم یا د الله تعالی پنوم چې رحمان او رحیم دې زسه کومه زه شروع کوم نو خو شروع کوم خو دلته نشته دا موږ ځان زیات وایو دا چې د کم د ګرامر قواعد دي کنه نو هغه مطابق دلته دا چل شوی دی چې فعل د اشرعو یا فعل د ابداو چې زه ابتدا کوم په نوم د الله تعالی یا زه شروع کوم په نوم د الله تعالی نو هغه بیا د عربي ګرامر د قواعد مطابق دا ټکی په دې کې څه دی دا شته دلته کې خو په الفاظو کې لیکل شوی نه دی نو د دې د وجه نه د اشرعو او د شروع کوم چې دی نو دا مونږ دغه شرط وایو ښا لفظ الله دا د الله تعالی د لپاره اسم علم دی څه دی کم نون دی پراپر نون دا د الله تعالی د لپاره څه دی پراپر نون هغه نوم دی چې دا بالکل د الله تعالی اسم محض ده څه ده دې کې بیا دا خبره دا بیا د علما کرام په دې کې اختلاف شته چې آیا دا وصف دی موصوف دی کنه صفت دی تاسو هغه څه وایي خجی دا قید ورب او سبجیکټ سو کوی چې دا دی کنه دی نو د علما کرامو رائے پکې دا ده چې او خرای پکې دا چې دا د الله تعالی سره اسم علم دی ځکه چې دا بیا اسم صفتی وګرځي نو بیا د لا اله الا الله
محمد رسول الله دا غي معنی بیا غلطیږي ښا. نو دا د الله تعالی اسم علم دی. نو د دې اسم علم د مطلب سره یو خود د دې د وینا طریقې زده کول پکار دي ښا. د الله تعالی د نوم د وینا داغه طریقې زده کول پکار دي. نو په قران کریم کې چې کله د لفظ الله راشي او د دې نمخ کې پیش یا زبر صحیح پیش یا زبر فتحه ضمه ورته تاسو خپل قاعده سبق کې ویل اغه نو بیا بر الله تعالی نوم سو ویل کېږي قرب ویل کېږي لك بارك الله الله اکبر. نو د دې د وجه نو بیا بر الله تعالی نوم څنګه ویل کېږي قرب ویل کېږي ښا. اول د وینا طریقې زده کوي او چې کله تی زیر وي لکه مخ کې دلته شي وس د الله لفظ الله نه مخ کې څه شری دا زیر نو دلته به وس لفظ الله موږ څنګه وایو دا به بیا وړو کې وایي ښا باریک به وایي نری به وایي بسم الله ښا. لفظ الله دا د الله تعالی اسم محض ده او د قرنګي د صفت الرحمن دا هم د الله تعالی خاص صفت ده ښا. نو دا چا نوم چې ده نو دا به الله نه خوده کی صح د دې بندګانو نوم قدیر به مې خوده کیږي او کریم به مې او د قرنګي نورم د الله تعالی ډېر صفاتونه دي هغه به ټول یې ښا عزیز به مې ارسه دی. خو لفظ الله او لفظ الرحمن دا به د چا نوم دا به نه خوده کیږي ښا. د دې الله سره به اضافت ورته کیږي نسبت ورته کیږي لکه عبد الله د الله تعالی سره بنده عبد الرحمن دا سره عبید الله حبیب الله اکرام الله دغه شانتي نسبت ورته کیږي. نو الرحمن او الله دا به چا نوم نه به خوده کیږي. نو دا په لفظ الله چې ده د الله تعالی اسم محض ده او دا به چا نوم به نه خوده کیږي. بل د الله تعالی دلته کې صفت الرحمن ذکر کړی شوی دی او الرحیم ذکر کړی شوی دی. په دې الرحمن او الرحیم کې دي کې علماء کرامو یو خره ده چې د الله تعالی د صفت رحمانیت نه ده د الله تعالی الرحم دومره ډیر زیاتو چې دا په یو ټکی باندې نه ادا کېده ښا. لکه کله نه کله یو سړی یو ډیر زیات سخی نو هغه ته موږ سوای مختانه ورته سوای سخی ارسله خان ورته وای ښا. ولکه یو سړی د ډیر زیات سخاوت کوي کنه نو داغه موږ داغه مفهوم صرف په سخاوت باندې نه پوره کیږي. نو ور سره موږ سب یو یاره چې تاسو سخی ارسله خان دي ځان نه جوړ کړي سړي کړه ارسله خان دا قرانګي په اردو کې بیا هغه ته داتا و غیره یا داسې الفاظ ور سره بیا لګي. نو دغه وجنه او دغه رنګ یو سړی دی او هغه یو رنگ دی کنه تور دی خو ډیر زیات ډارک بالکل زیات تور دی. نو هغه ته موږ په پښتو کې څنګه وایو صرف تور ورته نه وایو تک تور ورته وایو تک شین تک سپین. نو دا تک او دغه رنګ دغه الفاظ ور سره موږ ولې شاملو چې پاغي کې هغه معنی دومره ډیره چې هغه صرف په یو ټکی باندې ادا کېدو والا نه. نو د دې د وجنه د مفسرینو رائے ده چې د الله تعالی رحمانیت دومره ډیر دی چې هغه صرف په الرحمن باندې نه ادا کېده ښا. نو دا غي د پر الله تعالی الرحیم هم ور سره ذکر کړو. چې تاسو کله د ترجمه ګورئ کنه نو نهایت رحم والا ہے بسم الله معنی څنګه لیکلي چې شروع کوم په نوم د الله چې هغه ډیر زیات رحم کوونکی دی. مونږ هم وایو او اکثر مفسرین تاسو چې ترجمه بیا ګورئ نو هغه کې بسې د قشان بل کلی شوی. نو دا نهایت رحم والا دا ولی دا د دې مفهوم او ذکر کی چې د الله تعالی د رحمانیت معنی صرف په الرحمن باندې نه پوره کېده نو هغه سره ور سره الرحیم هم ذکر کړی شو. د مفسرین یو رائے پکې دا هم ده چې دا الرحمن دا د عربی جبی دا قوانین دي چې په کم لفظ کې حروف زیاتی لکه دا الرحمن لفظ دی نو په دې کې حروف دي را ح میم الف او نون دا شو پنځه شو. الرحیم هغه کې څو الفاظ دي را ح یا میم څلور شو. نو په الرحمن کې الفاظ ډیر دي نو د دې معنی هم زیاته ده. نو د دې د وجه نه بعضی خلک د دې الرحمن د دې معنی داسې کړي دا چې عام مهربان دی او هغه بیا داسې ویلي دي چې دا الله تعالی عام څنګه مهربان دی په دې دنیا کې الله تعالی عام مهربان دی په کافر او په مسلمان دې ته نه ګوري په هر چا باندې خپل رحم کوي. او الرحیم دا بیا دې کې لګه معنی د رحمانیت کم ده نو دا بیا الله تعالی اخرت د لپاره خاص کړي د اخرت کې به الله تعالی صرف په نیکانو او مؤمنانو خلکو باندې رحم کوي او کافرانو ظالمان فاسقان او دهریه او څومره خلک چې دینو پاغي باندې الله تعالی بیا سکه هغه له بیا قیامت پر ورځ باندې عذاب ورکړي. چا ویل دی نه داسې نه ده الټه خبره ده سره و په الرحمن کې رحم سره دا کم دی او په الرحیم کې د معنی د رحمانیت زیاته ده. هغه بیا دې سوای یو د دنیا نعمتونه دي یو د آخرت نعمتونه دي کم دي یو د دنیا دي یو د آخرت دي. نو د دنیا نعمتونه زیات دي که د آخرت
آخرت نعمتونه زیات نو هغه بیا وایي الله تعالی د رحمان کې دا معنی چې دنو دا کمزوري ده لګه ده ځکه چې د دنیا نعمتونه مراد دي او پر رحیم کې بیا معنی د رحمانیت سره دا زیاته ده ځکه د قیامت نعمتونه یو خو ابدي دي او بل ډیر لوی نعمتونه دي بل الله تعالی حدیث کې راځي کنه چې الله تعالی الرحم څو پسو حصے دي صالح حصے دي او هغه یو حصہ الله تعالی د دنیا ته را نازله کړي ده د دنیا ته را لېګلې ده او دغه یو حصے د وجه الله تعالی په خپل بندګانو باندې څومره رحم او شفقت کوي او دغه رنګ مشران په خپل رعایا باندې څومره رحم او شفقت کوي دا والدین د خپل بچو د هر جنس ښه انسانانو والدین دي او کا د زناور والدین دي هغه په خپل بچو باندې رحم کوي او اسیم د انسان په زړه کې د یو بل لپاره رحم راځي د زناورو د انسانانو یا د داسې بل زناور د لپاره کله نه کله چې دین وقر رحم راځي ښه د کومو تاسو د کوم غواګانی و غیره د غرونو چې کوم غواګانی هغه وهل کوي تاسو د دې زینو دا خو نه کوي خو چې کله غټ سړی لا شي هغه وایي خو چې کله ماشوم ورله مخې لراشي هغه بیا نه وایي د غرنګ کله هغه بیا جنگ هم کوي خپل منځ کې نو چې خپل د مقابله زناور ورته راشي هغه سره جنگ کوي چې وړو کې راشي نو هغه ته بیا هغه اسم نه وایي نو د دې د وجنه الله تعالی د رحم دا یو رحم یو حصہ الله تعالی د دنیا ته را لېږلي د هغه د وجنه په دنیا کې څومره رحم چې دین روان دي بیا الله تعالی فرمایي نبی علیہ السلام حدیث کې چې الله تعالی وایي د قیامت پر ورځ باندې بزرګ یو حصہ بیا مر واخلم او د قیامت پر ورځ باندې بزرګ بیا څومره رحم کوم 2% رحم وکړو نو چې چا هم بیا سکه نیک عمل کړل د هغه ته به دغه سزا دا به نه ملوي یو نیک انسان چې نو دا به جهنم ته نه غورځول کېږي خو ډېر زیات جهنميان او ګناهګار خلک بس کېږي دا بیا جنت ته داخلول کېږي نو هغه کې به بیا هغه ته شفاعت ویل کېږي د شفاعت اسلامي عقیده دغه بیا ان شاء الله تعالی په خپل ځای به ذکر راشي دغه 70000 کسان موږ چې د متوکلینو کوم ذکر وکړو دیو به هم د خلکو شفاعت کوي انبیای کرام به هم د خلکو شفاعت کوي د قرنګي نیکان صالحان ملګری دا به هم د خپل ملګرو د غیب شفاعت کوي نو قیامت پر ورځ باندې د الله تعالی رحم زیات دی نو د دې د وجنه په الرحمن کې معنی د رحمانیت کم ده او په الرحیم کې هو چې زیات ده خو خره ده چې د اولنی په الرحمن کې معنی زیات ده په الرحیم کې معنی کم ده ذکر عربی ده لینګویج او د دې د ګرامر یو قاعده ده چې کثرت المبانی تدل على کثرت المعانی وی چې کم حرف کې الفاظ زیات وي کم لفظ کې حروف زیات وي نو په هغه کې صحیح معنی هم زیات وي نو د دې د وجه نه په الرحمن کې معنی زیات ده په الرحیم کې معنی لګه شانته کم ده خو خره یقد چې د الله تعالی د صفت رحمانیت دومره ډیر زیات چې په دې یو ټکی باندې چې دنه داغه اکتفا نه کېدنه هغه د پر الله تعالی دویم ټکی الرحیم هم نازل بسم الله پنوم د الله تعالی چې الرحمن ډیر زیات رحم کوونکی دی الرحیم نهایت رحم والده ز شروع کوما ان شاء الله تعالی صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم دا بسم الله تشریحات او بیا ما خام درس کې چې د سورۃ الفاتحه دا غوډه یا تشریح واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين